اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو ټولو د پته را چې د پی ډی ایم د پلیټ فارم باندې د څومره پارټۍ مرګري چې راغونډ شوي دي مشران هغوی د 22 باندې په پیښور د لزاک روډ باندې د جلسې عامې جلسې اعلان کړی دی. نور موږ ګورو د ټولو پارټو الحمدلله اکټیویټیز خور روان دي، میټینګونه راغواړي ټول او څومره چې عوام د هر سړي ته کور یا کس په کس ته دا اطلاع رسېدلې ده، خپل پیغام ورته رسولی دی او د 22 د جلسې دعوت یې ورله ورکړی دی. بهرحال زموږ ځینې ملګري داسې که هغوی ته نه رسېدلي نو هغه د میډیا ستاسو په وساطت باندې هغه ټولو ملګرو ته دا پیغام رسول غواړو چې څومره هم وروڼه دي ملګري دي دلته هغه دي په 22 تاریخ باندې د پی ډی ایم په دې جلسه کې حاضري وکړي، ځکه د موجوده حکومت تاسو ټولو ته معلوم ده ګرانۍ کم طرف ته ده، بېروزګاري کم حد ته تللې ده. نور سره صرف د دوو خبرو سره د ټولو خلکو ژوند دی او مخ ته هغې کې له اولنۍ دا را کې ګبرانه نه یې. دویم دا چې مطلب ټولې معاملې به ټیک شي، ارزاني به راشي، روزګار به میلاو شي، دا میلاو شي. دا ټول تاسو وکتل د 2 کالو نه دې صوبه کې ور روان دی، د 2.5 کالو نه په دې ملک کې دغه ور روان دي. تاسو ګورئ کله په خپل حکومت کې د هغوی تحقیق وکړي، وایي د چیني پټه کړې ده، چیني د ده د ولاسه ګرانه شوي، د وزارت نه وباسي، پارټۍ نه وباسي، بیا څه موده پس بیا ولا د هغه دپاره داسې واشنګ مشین ته ور واچوي چې واپس یې راولي، بیا ورته وایي چې نه دا چیني د نه ده، د صفا دی، انکوایري ختم شوه، دا شوه. دا ټولې خبرې ستاسو د مخې دي او تکلیف ټولو ته دی. ماشومانو ته د سکولونو وال تکلیف ته، لویو ته تکلیف ته، بېروزګاري د ایچ اینډ ایوریثینګ تاسو ګورئ الټه ور روان دي. نو امید درب نه ده چې انشاءالله تعالی په 22 تاریخ چې پیښور کې کومه جلسه ده دا به تاریخي جلسه انشاءالله. حکومت چې وایي جلسې به نه کېږي، کرونا ده، د دې هکله باندې تاسو څه وایئ؟ نو کرونا په اړ کې خو ټیک ده، د چې کومې خپلې د سوات جلسه کوله، حفیظ آباد جلسه کوله، بلوچستان کې جلسې کولې، نور د ګیدرینګ دو کوي، نو هغې کې ته د هر څه ټیک ټاک و. کرونا نه وه، کرونا اثر خو د هغې نه مخکې راوچت شوی و. نو بهرحال موږ ټولې له پکار دي چې ایس او پیز فالو کړو او د هغې متعلق مطلب ماسکونه سینیټایزر استعمال کوو. نور خو دا زموږ د ژوند یوه حصه ده. که تاسو وګورئ څومره ډاکټران چې دي د هغوی پیغام تاسو ته به رسېدلی هم وي، که نه زه به ستاسو سره په واټساپ شیر کړم. په هغې کې دا وایي چې د دې سره خپل ژوند تېروئ، دا ستاسو سره ژوند یوه حصه ده. دا به هر کال راځي، دا به سیزنل راځي. هغوی ښه په ډاګه ویلي دي چې سکولونه مه بندوئ، مارکیټونه مه بندوئ، بل څه مه بندوئ. نو آیا که دوی د هغوی چیلنج کوي نو بیا دې د هغوی سره خپل دغه وکړي چې هغوی غلط دي که دوی غلط دي.